أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. دا آیات نمبر 74 ہے سورہ البقرہ. پدی آیات کی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا زجر و توبیخ او زورن ورکي چې دیو دا واقعه په خپل سترګو باندې ولیدله چې مړی راپاسېدو او هغې چې دنو بیان وکړو چې زه چې دنو پلان کې وجلی یم نو پکار خدا و چې د دې واقعې نه پس د دیو زړونه چې دنو نرم شوی خو د دې واقعې نه پس هم چې دنو د دې بني اسرائیلو زړونه چې دنو هغه سخت شو. د الله د قدرت نشانې سړی ویني نو دغه شان د هغې نه پس چې دنو پکار دا ده چې زړونه نرم شي خو د دې زړونه چې دنو هغه سخت شو. او تفسیر قرطبی نقل کوي د عبدالله ابن عباس قول چې د دې مړي چې کوم وارثینو نو هغه خلک چې دی نو هغوی وویلله چې کله دې مړي خبرې وکړلې او مړ شو نو وایي دې سړي چې دی نو دروغ وویله. نو د دې نه بل سخوالی شته دا څومره غټ سخوالی دی او قسوت دی د زړونو چې پیغمبر موجود دی او د هغې تایید د دې خبرې وکړو چې دې مړي څه وویله دا یې صحیح وویله او دیو د هغې باوجود چې دی نو وویله چې دې سړی چې دی نو دروغ وویله. نو دا د څه خبرې علامه ده؟ دا د دې خبرې علامه ده چې د دې بني اسرائیلو یهودیانو زړونه سخت شو. او قتاده رحمه الله ابوالعالیه رحمه الله وایي چې د ټولو بني اسرائیلو زړونه دغه شانتې کې وو سخت وو. نو د زړونو دا سخوالی نه دی دا مرض دی او ناکاره صفت دی د یهودیانو د بني اسرائیلو. دا امت به د دې نه چې دی نو ځان ساتي او دا مرض په دې امت کې چې دی نو هم داخل شوی دی. ښه د الله د قدرت نښې ویني خو زړونه نه نرمیږي. تیر کلونو کې چې دی نو سیلاب راغی او دا هر څه چې دی نو هغه ویوړه ښکته آبادیانې چې دی نو څومره ډوبې کړلې څومره تباهیانې یې وکړلې. نو پکار دا و چې د دې واقعې نه پس چې دی نو زړونه نرم شوی زړونه ښه سخت شو. یا به بالاکوټ او مانسیره باندې زلزله راغل وه څومره خطرناکه زلزله وه پکار دا و چې د هغې نه پس د انسانانو زړونه نرم شوی خو خلکو بیا هم ویله چې زلزله به کېدله نو دا به ویله وایي مسکال یې وکړو نو دا د زړونو سخوالی و که نه و والعیاذ بالله چې په داسې حالاتو کې چې دی نو هم د سړي زړه چې دی نو هغه نرم نه شي او سخت شي. او مالک ابن دینار فرمایلی چې الله تعالی یو قوم له سزا ورکوي نو داسې نه کوي الله چې لاس وله مات کړي او خپه وله ماته کړي یا یې مړ کړي. الله تعالی چې وله سخترینه سزا ورکوي نو زړه وله چې دی نو سخت کړي دا بدترینه سزا ده ښه د الله تعالی زړونه یې سخت شي په هغې کې چې دی نو بیا حق نه کوزېږي حق په هغې باندې بیا ښه نه لګي بیا که جماعت ته راځیم نو چې څنګه راغلی هغه شان دي کې واپس وځي
که درس ته کښېني که واعظ او نصیحت ته کښېني خو چې څنګه راغلی هغه شانتې کې ځي. نو دلته په دې آیات کې نه دی د زړونو حالات ذکر کېږي ښه چې الله تعالی وویل د دیو دا زړونه نه دي نه د کمرو نه هم سخت دي ښه د کاڼو نه هم سخت دي. یو زړه خو هغه دی چې هغه د کاڼي په شانتې کې زړه کومه زړونه چې د کاڼي په شانتې کې دي نو هغه دا ده چې د کاڼي نه اوبه راوځي. د کاڼي په شان زړه داسې دی چې قرآن واوري نو په دې سترو کې اوښکې راشي. دا د کاڼي په شان زړه دی ځکه د کاڼي نه اوبه راوځي. او دویم زړه هغه دی د کاڼي په شان چې د کاڼي نه نهرونه کولاویږي. نو دویم زړه هغه دی چې د دې قرآن واوري سړی واعظ او نصیحت واوري او تقریر واوري نو د دې سترګو نه اوښکې جاري شي ښکته را روانې شي. او دریم کاڼی هغه دی چې هغه د الله تعالی د یرې نه چې ده نو راغورځېږي د غرونو نه راوغورځېږي ښکته. نو دریم زړه هغه دی چې دا زړه چې دی نو راوغورځېږي ښکته راولېږي. انتهایي نرمي په دې زړه کې چې دی نو پیدا شي. دا د کاڼي په شان زړونه دي. او چې د کاڼي نه کومه سخت شي نو هغې ته قرآن وایي نو په هغې هېڅ اثر نه کېږي. هغه چې مونځ هم وکړي د مونځ اثر په هغې باندې نه ښکاره کېږي. هغه تلاوت وکړي د قرآن په هغې باندې هېڅ اثر نه کېږي. هغې ته وعظونه او نصیحتونه تقریرونه کوه خو په هغې باندې هېڅ اثر چې دی نو نه کېږي. نو دا زړونو سخوالی نه دی دا بیماری ده او مرض دی د یهودیانو. او په دې امت کې چې د چا زړه سخت شي نو د هغې علاج قرآن او سنت مونږ ته چې دی نو راښولی دی ښه. قرآن او سنت کې د هغې بیان شوی دی چې زړونه سخت شي نو بیا به څه کوې نو دا علاج به کې ښه اسباب به چې دی نو استعمالی. که دا چل پتا باندې نه کېدو عبادت د له خوند نه در کولو قرآن پتا باندې اثر نه کولو تقریر پتا باندې اثر نه کولو نو ته په دې باندې پوه شه چې ستا زړه سخت شوی دی ستا په سترګو کې اوښکې نه راتللې نو اوس به علاج کول پکار دی ښه. علاج الله او رسول را لېږلی دی. علاج دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي مسلم حدیث دی چې کله یو انسان یو ګناه وکړي نو په دې زړه باندې یو تور داغ وشي په دې زړه باندې نو چې کله دا انسان استغفار وکړي توبه وکاږي نو دا تور داغ چې دی نو صفا شي. که دا توبه نه وکاږي او استغفار نه ویو نو دا تور داغ نه دا خورېږي دا خور شي دا ټول زړه وله چې دی نو راګیر کړي. بیا دې ته نیکي کول چې دی نو هغه ورته ګرانه یو ګناه کول ورته آسان شي. منځ کول ورته چې دی نو هغه ګران شي. کلا بل ران علی قلوبهم ختم الله علی قلوبهم. بیا په دې زړه باندې چې دی نو مهر ولګي مهر بیا باید داسې کندې ته ولېږي چې د هغه کندې نه چې دی نو بیا نشي راختلی. نو یې سبق د زړه اولنی علاج څه دی استغفار به کوي. نبی علیہ السلام وایي زه په ورځ کې 100 ځله استغفار کوم 100 ځله. د الله رسول دومره استغفار کوي نو تعلیم مونږ ته دی امت ته دی چې دا به استغفار چې دی نو هغه به ډېر کوي. د دې په وجه باندې استغفار نه دی په دې لکه څنګه چې دا جامه نه ده په جامه بغیر د صابون نه او د صرف نه او بل څه باندې نه صفا کېږي نو دغه شان دی کې دا زړه چې صفا کېږي دا په استغفار باندې صفا کېږي. وس لوښی چې دی نو هغه ګنده دی او ته پکې پاک شی اچې نو هغه پاک شی چې دی نو مسخا کوي اول به دا لوښی چې دی نو پاک کړي بیا به دی دا ته د الله تعالی محبت کوځې مینه کوځې نو بیا په دې کې راځي. نو دواړه شیونه په یو زړه کې نه راجمع کېږي چې هم د ګندګي راجمع شي او هم د صفایي او سترایي چې دی نو راجمع شي. نو زړه به صفا کې د زړه صفایي علاج اولنی دا ده چې استغفار وکړې
او د الله تعالی نه بخنه غواړي. دویم علاج دا دی د زړونو د صفایي او د زړونو د نرمیو چې قرآن تلاوت پکې تلاوت و په دې باندې چې د زړونو نرمیږي. ښه زړونو نرمیږي. صحابه کرامو صفت داو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به چې کله قرآن واورېدو جړلی دی. دا ولې دا د زړه نرمي وه چې دا اوښ کې د سترګو نه چې دی نو راوځي. او په آخر زمانه کې څوک سړی راغلی و نو هغې به چې دی نو قرآن ویلو نو ابوبکر صدیق به چې دی نو جړله. او دغه شان نبی علیہ السلام به چې کله تلاوت کولو او ابوبکر صدیق دلې به جړله. دا د صحابو عملو ښه چې قرآن سړی اوري او ویې پکاره دي د سترګو نه چې دی نو اوښکې وبهیږي. دا د زړونو د نرمۍ خبره ده. ښه او بل په قرآن کې راځي چې شفاء لما فی الصدور. دا قرآن نه دا شفا د رسینو د زړونو دپاره شفا دی، علاج دی علاج. نو تلاوت بکې دا زړه به دي چې دی نو په دې باندې نرمیږي او په دې باندې به روغېږي. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي څنګه چې وسپنې ته زنګ لګي نو دغه شان ته کې چې دی نو زړونو ته هم زنګ لګي. صحابه کرامو تپوس وکړه د الله رسوله وما جلاؤها، د وسپنې زنګ خو به صفا کو خو د زړونو دا زنګ به څنګه صفا کوو؟ نو قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. وای ډېر ډېر به چې دی نو مرګ یادوئ په دې مرګ باندې چې دی نو دا زړونو زنګ صفا کېږي، نرمي پکې پیدا کېږي. او په کثرت سره به چې دی نو تلاوت کوئ د قرآن تلاوت په دې باندې په زړونو کې چې دی نو نرمي پیدا کېږي. او بل علاج دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی ایاک و کثرت الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب ویذهب بنور الوجه. رواه احمد نقل کړی دی. وایي ډېره خندا مه کوه ځکه د ډېرې خندا په وجه باندې زړه چې دی نو مړ کېږي او د مخ هغه نور چې دی نو هغه ختمیږي. نو د دې نه به ځان ساتي ښه چې سړی بل کار نه یو په هر وخت کې خنداګانې کوي او ټوغې کوي. او بل کثرت کلام دی ښه د دې نه هم ځان ساتي. څوک کثرت کلام کوي ډېرې خبرې کوي نو هغه به څه کېږي د هغې زړه به چې دی نو هغه سخت شي. او چې کم زړه سخت شي نو هغه انسان د الله تعالی نه چې دی نو ډېر لرې دی. ښه هغه انسان د الله تعالی نه لرې دی. نرم زړه چې د چا نو هغه الله تعالی ته چې دی نو هغه نږدې. او بل دعاګانې به غواړې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے الله زموږ دا زړونه مه کوه پس د هدایت نه. دا دعا به چې دی نو ډېره ډېره غواړي. او بل حدیث کې راځي یو سړی راغی او د نبي علیہ السلام نه تپوس وکړو د خپل د زړه د سخوالي چې دی نو شکایت یې وکړو. وایي زما زړه چې دی نو سخت شوی دی. نو نبي علیہ الصلاۃ والسلام ورته وفرمایله چې امسح راس الیتیم، د یتیم په سر باندې چې دی نو لاس راکاږه. واطعم المساکین، او مسکینانو له چې دی نو روټۍ ورکوه یا د مسکین سره خوراک کوه. علاج یې دا دی ښه د یتیم سره ښه کول، د یتیم په سر باندې د شفقت لاس راښکودل. او بل دا ده چې مساکینو له چې دی نو خوراک ورکول. په دې باندې څه کېږي زړونه چې دی نو هغه نرمېږي. بل سړي شکایت وکړو نو نبي علیہ السلام ورته وفرمایله وایي ته دا غواړې چې ستا حاجتونه پوره شي او چې دی نو ستا زړه دی چې دی نو هغه نرم شي. نو نبي علیہ السلام ورته وفرمایله د یتیم سره ښه کوه، د یتیم په سر باندې لاس د شفقت راکاږه او مسکینانو له خوراک ورکوه. نو الله تعالی به ستا حاجتونه څه کوي؟ الله تعالی به ستا حاجتونه چې دی نو هغه پوره کوي. او بل انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی تفسیر قرطبی دلته نقل کړلی وایي څلور خبرې نه دي دا د شقاوت دي، دا د بدبختۍ دي. څلور خبرې. یو پای کې دا ده چې د سترګو دا وچوالی، د سترګو وچوالی نه دی دا بدبختی ده او شقاوت دی. دویم د زړه سختی او دریم چې دی نو اوږده امیدونه
اوږده امیدونه. او څلورم دا د هرس د دنیا هرسو. دا څه دي؟ دا بدبختي ده. د دې نه به انسان چې دی نو ځان ساتي. هغه سړی او بدبخت دی چې په هغې کې دا صفات چې دی نو دا پکې، نو د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. او دغه شانته کې د زړه سخوالی دا دی چې په هغې کې چې دی نو یقین نه یقین. د زړه سخوالی څه ته وایي؟ چې یقین پکې نه وي. د سړي یقین بیا په څه باندې شي؟ په دنیا باندې، په پیسو باندې یقین جوړ شي. بیا د الله تعالی فیصلو ته نه ګوري چې د الله تعالی څه حکم دی. بیا هغه دې ته ګوري چې زما پیدا په څه کې ده، مال ته ګوري، دنیا ته ګوري، دا رانه خرابېږي. نو د یقین په مال او په دنیا باندې جوړ شي، په الله تعالی باندې یقین نه ښه. نو دا سخته بیماری ده، د دې به علاج کول پکاري. زموږ په دې امت کې دا زړونه سخت شو دي. جنازې له به راشي، خلک به چې دی نو راځي، هلته به تقریر کېږي او هلته به خلک ګپ لګوي ځان له، او بیا به چې دی نو د یو بل سره میلاویږو چې زه راغلی یم، ته ما وینې او زه تا وینم چې پلانکې راغلی دی. او هغه خبرې چې څوک کوي تقریرو، نو هغه هم په خلکو باندې بد لګي. هغه هم په چا کې څه اثر چې دی نو نه کوي. دا څه شی دی؟ د زړونو سخوالی دی. د جمعې په ورځ باندې چې دی نو هغه ناوخته راشي او مونځ چې دی نو هغه یا رکات ورسوي یا ونه رسوي، او څنګه چې راغلی هغه شانتې کې چې دی نو وتی. دا څه وجه ده؟ د زړونو سخوالی دی. نو دا د الله تعالی سزا ده. سخترینه سزا د الله دا ده چې د چا زړه چې دی نو هغه سخت. دا د یهودیانو د بني اسرائیلو صفت دی. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلک، پس د دې نښونه، د دې واقعاتو نه. څومره دې بني اسرائیلو چې دی نو د الله تعالی د قدرت نښې ولیدلې، خو بیا هم په زړونو کې نرمي چې دی نو پیدا نه شوله. زړونه چې دی نو سخت شو. فهیه کالحجارة، پشان د کاڼو. تفسیر مظهری وایي دا تشبیه د کاڼو سره ځکه ورکړه، وایي د اوسپنې سره او د پیتلو سره ور نه کړله. ولې؟ وایي ځکه چې دی نو دا سخت شی چې دی نو کاڼی دی. اوسپنه چې دی نو سخته نه ده، ځکه چې اوسپنه اور ته واچې نو هغه ولې کېږي، او د هغې نه خلک بیا لور ته جوړوي، څوک دې تبرګۍ جوړوي، څوک دې چې دی نو یو شی او بل شی جوړوي. اوسپنه ولې کېږي خو کاڼی نه ولې کېږي. نو د دیو دا زړونه داسې سخت شو لکه د کاڼو. او اشد قسوة، بلکې زیات په سخوالي کې د کاڼو نه، زیات سخت شو د کاڼو نه. دلته او په معنی د بل لیخه، داسې معنی به نه کې چې سخت شو په شان د کاڼو یا زیات سخت شو په شان د کاڼو. او چې دی نو راځي د شک دپاره هم و، خو دلته تفسیر کبیر لیکي امام رازي چې دلته او په معنی د بل دی، ځکه چې دلته یا معنی وکړي یا په شان د کاڼو. نو ولې الله تعالی شک کوي؟ الله تعالی خو شک نه کوي. نو بلکې سخت شو په شان د کاڼو. نو تا ته ما وویله چې د کاڼو په شان زړونه هغه دي چې د هغې نه اوبه راوځي، و په دیو باندې واعظ او نصیحت او قرآن اثر نه کوي، نو بیا دا چې دی نو د کاڼو نه چې دی نو هم سخت شو. وان من الحجارة، او یقینا بعضې د کاڼو نه، لما هغه دي یتفجر منه الانهار، چې روانېږي د هغې نه نهرونه، راوځي، انفجار کوي. غرونو ته به لاړ شي، وچ کلک غرونه به یو، کاڼې به یو، او د غر د سر نه به چې دی نو د کاڼو نه به اوبه چې دی نو را روانې، د وچ غر نه. دا د الله تعالی قدرت دی که نه، چې د وچو کمرو نه چې دی نو اوبه راوباسي. وان منها، او یقینا ځینې د کاڼو نه، لما هغه دي یشققو چې وچلیږي، وچوي، فیخرج منه الماء، نو راوځي د هغې نه اوبه.
د ځینو داسې لږې اوبه راوځي د ځینو نه چې دنو نهرونه چې دنو جاري شي چینې ته جاري شي نو ځینې زړونه داسې دي چې هغه قرآن واوري واعظ نصیحت واوري په سترګو کې اوښکې راشي او ځینې زړونه داسې دي چې هغه واعظ نصیحت او قرآن واوري نو اوښکې ته جاري شي ها وان منها یقینا بعضی د دې کانونه لما اغدی خامخا اغدی یهبتو چې راغړی راغورځيږي من خشیت الله د وجه د یری د الله نه غرونه ته ولاړ شي او په دې کې به غرغر وشي نو کمر بچ دین راولي دا چې ډډ نه پروتو ته ډډ پروتي یا وته چې دنو چا دکا ور کړلا نه دا بس د الله تعالی د خشیت د وجه نه چې دنو را ورغلي تب اوس وای چې کانه خو بیجان شه ده په کانه کې روح د کم زګی نه راغې نو په دې دنیا کې چې دا څومره جمادات نه دي جمادات دا ګوره ژوندي دي ښا زما او ستا په نسبت دا مړه دي او د الله تعالی مخې ته او د الله تعالی په نسبت دا ګوره ژوندي دي دا کمر چې دنو راغړی دی د الله تعالی د یرینا نو دې کانو له دې بوټو له الله تعالی فهم ورکړی دی دل معرفت ورکړی دی خالی عقل پکې نشته دی او انسان کې عقل هم دی او بیا هم چې دنو هغه د غزړه چې دنو د کانو نم سختيږي دلته د کانو په ذلت ته ګوره په انسان باندې چې په انسان په دې زړه کې نرمي نه راځي او کانو ته وګوره ځینې کاڼي چې دنو هغه وچوي د الله د یری نه ځینې کاڼي چې دنو د هغه د الله د یری نه چې دنو اوبه او نهرونه روان شي او ځینې کاڼي داسې دي چې هغه راورغړي نو په دې کاڼو کې ګوره فهم پروت دی سمجھ پکې پروت دی معرفت پکې د الله تعالی پروت دی ګوره او په دې باندې ډېر شی چې دنو واقعیات دي ښه نبی علیہ السلام احد غر ته وختو او دا غر نه دی صحیح حدیث کې راځي دا غر وخوځېدو نو نبی علیہ السلام ورته وویل اسکت ودرېږه نو غر چې دی نو په آرام شو بیا ورته نبی علیہ السلام وویل پتا خو د الله رسول موجود دی پتا خو چې دی نو صدیق دی پتا باندې چې دی نو شهدا دي ته ولې ړخېږې صدیق نه مطلب ابوبکر صدیق دی د شهداو نه مطلب عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دا به شهیدان کیږي دا شهدا دي بل چې دنو نبی علیہ السلام صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام وی زلا پیغمبر شوی نو ما او په مکه کې چې دنو یو کانه د چې ماته به سلام کو السلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام ته به سلام کو نبی علیہ السلام ول وزاغه کانه چې دنو وسمینه نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې به خطبه ورکوله او وچه ونه وه سټه وچه او هغې ته به نبی علیہ السلام ډډه واله تقریر او خطبه به کوله بیا چا منبر جوړ کو وی زنانه چې دی نو هغه نبی علیہ السلام د پاره منبر جوړ کو وی نبی علیہ السلام ولاړې ستړی کېږي چې په دې باندې ولاړې نو هغه منبر چې دی نو بیا لږ اخوا کېښودلی شو نبی علیہ السلام به بیا هغه سټې ته نه ودرېدلو په منبر باندې کېناستلو نو د هغه سټې نه به چې دی نو جړه راتلله د ماشوم د جړه به ترې راتلله نبی علیہ السلام بیا ورغی چې غاړې وله ورکړله لاس یې پې کېښودو بیا چې دی نو هغه خاموش شو لکه ماشوم چې څنګه جاړي داسې د هغه ونې د سټې نه چې دی نو جړه راتلله نو بیا هغه چې دی نو خاموش شو نو دا هر څه چې دي په دنیا کې دا ګوره زما او ستا په نسبت باندې مړه دي زما او ستا په نسبت باندې بیجان دي خو د الله تعالی په نسبت باندې دا ژوندي دي ګوره دا تسبیحات وایي دا ونې بوټي نبی علیہ السلام په مدینه کې یو ځګي ته لاړو قضای حاجت لا کېناستو نو بوټي راله نبی علیہ السلام نه تاو شو هغه ځای کې بوټي هم نه ښه بل ځای نه بوټي راله اوس به بوټي دا سمجھ الله ورکړی دا د الله رسول دی که نه ځکه راله
احد غر له چې دی نو الله تعالی دا معرفت ورکړی که نه چې دا د الله رسول په تا باندې را موجود دی. او نبی علیہ السلام فرمایله وایي احد غر چې دی نو هغه زمونږ سره مینه کوي او مونږ د احد غر سره چې دی نو مینه او محبت کوو. نو دا څه دي جمادات دي خو په دې کې چې دی نو معرفت پروت دی ښه کاڼي او بوټي دا د الله تعالی تسبیحات وایي. یا جبال اوبی ماهو والطیر مستقیم زمانه تپوس څو ځله کړی و وایي دا الله تعالی دې غرونو ته دا یا جبالو چې دی نو ولې ویللی نو دې غرونو ته چې دی نو ویلو الله تعالی چې د داود علیه السلام سره تسبیح وایي داود علیه السلام به تسبیح ویله نو دې غرونو به ورسره تسبیح ویله او خلکو په هغه زمانه کې چې دی نو اورېدله غر به تسبیح ویله الله تعالی نو په دې کې چې دی نو د الله تعالی معرفت پروت دی ښه خو صرف عقل پکې نشته که عقل یې ول ورکړ وی نو دا به د الله تعالی د یرې نه چې دی نو ذره ذره او ټوټې ټوټې چې دی نو تل وی. الله تعالی په قرآن کې وایي که نه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وایي که موږ دا قرآن په دې غر باندې نازل کړی وی او دې غر له چې دی نو موږ خشوع ورکړ وی عاجزیم پکې اچیل وی نو دا غر نه دی د ډېرې عاجزۍ د وجې نه به چې دی نو ټوټې ټوټې تلی وی ریزه ریزه شوی به وی. ګوره قرآن چې دی نو په غر باندې چې دی نو داسې اثر کوي ښه چې هغه د دې قرآن د وجې د یرې نه چې دی نو هغه ټوټې ټوټې کېږي او په انسان کې چې دی نو دومره سخوالی دی چې د هغه په زړه کې چې دی نو هېڅ نرمي چې دی نو نه پیدا کېږي. نو د دې زړونو به علاج پکار دی ښه په قرآن او په حدیث سره. او که په چا باندې قرآن اثر نه کوي تلاوت پې اثر نه کوي واعظ نصیحت پې اثر نه کوي نو دا زړه ګورئ سخت دی ګورئ ښه داسې زړه د الله تعالی بدي شي داسې زړه او داسې انسان الله تعالی نه خوښوي نو دا انسان به څه کوي دا به د خپل زړه چې دی نو علاج کوي ښه. هغه صحابه کرامو چې د هغوی د زړونه چې دی نو پاک و ښه د زړونو علاج په قرآن زړونه جوړ شو په قرآن او په حدیث باندې نو هغوی به چې دې جماداتو ته حکم وکړو دې به وله چې دی نو حکم منودلو د الله تعالی حکم یې صحیح منودلی و نو دې هوا ته به چې حکم وکړو دې به وله چې دی نو خبره منودله حیواناتو به وله خبره منودله. ګوره عمر رضی الله تعالی عنه په منبر باندې ناست دی او په عراق کې مجاهدین جنگیږي صحابه کرام او دلته چې دی نو په منبر باندې عمر رضی الله تعالی عنه وویله یا ساریة الجبل ای ساریه صحابي دی د غر طرف ته شه او دا اواز چې دی نو ویوړو ویوړو په سوونو میله لرې عراق ته چې دی نو صحابه کرامو ته ورسولو او هغوی چې دی نو دا اواز واورېدو نو هغوی غر طرف ته شو دشمن نه چې دی نو محفوظ شو. افریقې ته صحابه کرام تلو ځنګلو ته نو خلکو ورته وویل ته مه پاتې کېږئ دلته چې دی نو حیوانات دي زمري دي شرمخان دي نو په ځنګل کې بس آواز وکړو چې ای زمرو دا ځنګل چې دی نو خالی کوي د الله د رسول صحابه کرام چې دی نو راغلي نو صحابه وایي موږ ولیدله چې دې زمرو دې هاتیانو دا خپل بچي راغستي و دا ځنګل چې دی نو خالی کوو ایسته چې دی نو روانو. یو بل صحابي دی هغه زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنه او دا دومره بهادر صحابي و ډېر زیات بهادر و. یو ځل دی چې دی نو د دشمن په ګیره کې چې دی نو راغی او اسې دومره سخت ستړی شوی دی چې اسې منډه چې دی نو نشي والی او دا وله چې دی نو دا حرکت ورکوي او اس مخې ته نه ځي او بل د دې نه غیر چاپېره چې دی نو هغه دشمن چې دی نو راتاو شو او دا یې چې دی نو ژوندی چې دی نو نیولو دې له څوک نږدې نه شو ورتللی هغوی وایي چې اسې ستړی شوی دی اوس چې دی نو راشه موقع ده چې روغ یې ونیسو. داسې مجاهدینو او داسې صحابه کرامو چې آسونه به ستړي کېدله خو مجاهدین به نه ستړي کېدله
اسونه بستړي شو خا په جنگ کې نو دې چې بس د خپل اس نه نا امید کیږي په اخره کې د اس په دی غوږ کې ویو وای کته اوس په دې ځکه پانه سیدلې او زما ملګرتیا نه ونه کړله نو زه به زمو د الله تعالی د رسول روزې له اول ته بستا شکایت کوم استه وویله دا خبره کولو نو په اس کې دومره چې دنو بهادری پیدا شو چې هغه بالکل چې دنو एकदम چې دنو هغه تازه دم شو او هغه د دشمن هغه ټول چې دنو هغه کم ګیره وا هغه ټول چې دنو ما تکړه او دا هغه نه چې دنو روغ چې دنو راوته وخا دشمن هغه فوجونه اخوا دی خو گزار کړل او دا هغه نه چې دنو دا صحابي چې دنو راوته نو چې بیا به حیوان ته خبره کوله حیوان به چې دنو خبره منودله ولی هغوی د الله تعالی حکم صحیح منو دی نو بیا د دیو چې په حکم دی جماعتاتو ته وکړو دیو به چې دنو حکم منودلو او دا مشهور واقعه ده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې زلزلہ راغله په مدینه کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا کوړی چې د نظمکې تر واچېلله وای ته ولې لقېږي وای عمر پتا باندې انصاف نه دی کړی سا نو هغه ورځ ده نن ورځ ده او زلزلہ و بیا چې دنو په مدینه باندې راځي بیا نه راغلی ښه نو دې شي نو چې دنو خبرې منودلې ښه نو ما تا ته وویل چې دا شي نه دی دا زما او ستا په نسبت باندې ته مړخ کاری خدا د الله تعالی په نسبت باندې ژوندې دی ګوره ښه دا بندگی کوي دا د الله تعالی تسبیحات بیانوي الله تعالی چې اسمان ته وویل نوح علیه السلام باندې سیلاب او اوبه راغلوې یا سما او اقلی ای اسمانه اوبه چې دنو بندي کا اسمان خبره ومنودله حکم یې ونه منودو زمکې ته وویل اوبه چې دنو راکاږه زمکې چې دنو اوبه چې دنو راښودلې خبره اوري حکم چې دنو هغه مني نو دا ژوندې دي ښه زما او ستا په نسبت باندې دا مړه دي نو ان منها او یقینا بعضې د دې کاڼو نه لما یهبط من خشیت الله خامخا هغه دي چې هغه راغورځېږي د وجې د یری د الله تعالی نه کاڼې چې دنو راغورځېږي ښه د الله د خشیت د وجې نه په دې کې معرفت پروت دی که نه ځکه د الله نه ویریږي راوغورځېږي ښکته لکه غټ غټ غرونه چې دنو راغورځېږي ښه لینډ سلایډینګ کېږي غرونه راغورځېږي کمرې راغورځېږي مخکې به چې موږ واړه د قرآن نه وویل نو موږ به چې چېرته دي غر ته چې دغه ته لاړو نو چې کمر به راوغورځېدو نو موږ به ویل دا پیریان تړي ولي پیریان کمرې ولي نو چې بیا هم قرآن زده کړو نو بیا راته پته ولګېدله چې دا و د الله تعالی د یرې نه چې دی نو دا کمرې چې دی نو ښکته راغورځېږي وما الله نه دی الله تعالی بغافل بې خبره اما دا کارونه تعملون چې تاسو یې کوئ تاسو چې کومه کرتوت کوئ کومه اعمال کوئ نو الله تعالی ګوره د دې نه خبر دی ښه د دې سزا به درکوي الله تعالی غافل نه دی ناخبره نه دی الله تعالی هر صحیح ني او د هر څه نه چې دی نو خبر دی د هر چا د عمل نه چې دی نو خبر دی د دې سزا او بدله به چې دی نو انسان ته ملاویږي خجی دا بس دا یو آیات ثم قصد بیا سخ شو قلوبکم زړه ستاسو من بعد ذالک پس د دې نخونه فهي کالحجارة پشان د کانو شو او اشد قسوه بلکې زیاد د پسخوالی کې د کانو نه وان من الحجارة او یقینا بعض د کانو نه لما اغدی یتفجروا چې روانیږي منه الانهار داغین نهرونه وان منها او یقینا بعض د دې کانو نه لما اغدی یشققو چې هغه وشلیږي فیخرجون راوز منه الماء داغین وبا وان منها او یقینا بعض د دې کانو نه لما اغدی یهبطو چې راورغړي من خشیت الله د وجد یری د الله نه وما الله ندی الله پاک بغافل نا خبره اما دا کارونه تعملون چې تاسو کوي